او بلا ضروری خبر مختصره موږ پښتانه چې د کنه په چای باندې کله طلاق سوتی طلاق ته زه بیا ورکوم لا داسې خبرې ورته که داسې نو بیا په ما شجه طلاقه ثلاث رسول الله علیه وسلم فرمایل ثلاث هزلهن جدهن جد هزلهن جد النکاح والطلاق والعتاق درې شیان داسې دي چې په رښتیا یې وکړي بیا خو دې په رښتا چې په ټوک یې وکړي بیا رښتیا دي نکاح دا چې په رښتیا وکړي رښتیا ده که په ټوکو دې وکړو چې جنکۍ ناسته ده زڼکۍ ګواهان ناست دی ملا ورته چې تا په نکاح قبوله ده ادی ورته ها ورته چې تا په نکاح خپل نفس ورکړی دا ورته ها په ګپ وای دا نکاح وسه طلاق په ګپ چې چا ورکو کورواله تا بس طلاق اصله او اتا کچا غلام آزاد کو بس آزاد سه نو طلاق داسې معمولی شی ما ګڼو هرې خبرې چې طلاق ما یادوو موږ پښتانه طلاق وکنه ورکوي خو چې ورېږي بیا یې شوروي نو بیا دغه حرام کاری چې مبتلا لہذا خلی سره خیال وکا او اخیری خبر بدار کو رسول الله علیه صلوات والسلام امت چې خصف نستا چې پمزه کې چوک ګډ سي قذف نستا چې کانی پرو وریږي او مسخ نستا چې چهره مسخ سي خنزیر لا بيزو زنده جوړ سي مخ چې امتو چې باو خو یو حدیث پاک چې رسول الله علیه وسلم فرمایل چې ما چې بعد دریاړه زبونه راځي خصف با پمزکه بغړیږي کانی به پروریږي چهره بیا بدلیږي صحابه ورزو کې یار صدا بچو وختي رسول الله علیه السلام فرمایل چې درې شی انام سي بدکار شجه چې عامي سي او شراب نوشي عام سي او دریم غانه باجی دا ډولونه سریندي عامي سي بیا بدا درېړه عذابونه ما امت چې راځي لہذا شادیګانو باندې ودو باندې شیطان ما خوشاله و وای دا چې فاتحه دا چې مړای سلا دا چې غلا بناس وای فاتحه خو نه ده خدا کومه طریقه ده چې تا ته خوشحالي خدا درکې ته شیطان خوشاله وي دا عذابونه به دغه شیوانو وجه ناراضي او دا شیانن څومره هم کېږي لګیا دي جان کنټرول کا دغه سي شادي باندې دغه سي خوشاله محفل سجاو